سلامونه احترامات او نیکی هیلې دارالعلوم اسلامیه ازاخیل زما ډیرو ملګرو ماته ریکویسټ کړی چې لکه مونږ ته ویډیو وکړه چې مدرسې ته څومره نقصان رسېدلی دی مونږ سره یې لږ شریک کړه نو راځئ تاسو ته د مدرسې حالات ښایم. جی ملګرو څنګه چې ما تاسو ته ویلي پرون هم یو ملګري لکه زیارت ته خو اوبه نه دي رسېدلي نو ما ورته نالیدلي ویلي چې نه زیارت ته اوبه نه دي رسېدلي دا طلبه کرام د دې ګواه دي اوبه دې ځای ته ګیر چاپېره راغلې وي او ظاهره ده چې دا خو یو داسې هستي دی یو داسې بزرګ دی چې لکه دلته به څنګه اوبو ته به اجازت نی نو بهرحال لکه ملګري چا چې پوښتنه کوله نو د زیارت دغه ویډیو ما تاسو سره شیر کړه ډېرې بخښنې سره ځکه چې دا خو داسې بزرګانو چې د دوی یو خاص پرده وه د الله د طرف نه دوی باندې دغه وه خو زمونږ دپاره ملغلرې وې ځکه چې زمونږ په دې ژوند کې زمونږ په دې انګړ کې زمونږ په دې علاقه کې رڼاګانې هم د دوی د وجې نه وي دا داسې دي لکه چې زمونږ په دې علاقه کې نور سپوږمۍ غوندې حیثیت لري الله دې والله بهتر مقامات ورکړي او الله دې د دوی انوارات په مونږ باندې په ټول امت مسلمه باندې راخواره کړي راځئ تاسو سره نور حالات شریک کوم. جی ملګرو مدرسې ته چې کوم سایډ نه نقصان رسېدلی نو دغه طرف ته یو ناله وه هغه راشلېدلې وه بیا د مدرسې دغه دیوال دغه چې تاسو وینئ دا زیارت سره بالکل جوخت دی دا دیوال په دې باندې ډېرې زیاتې اوبه را روانې وي خو دې طلبه کرامو ډېره زیاته مړانه کړې ده چې لکه قرآن شریفونه او کتابونه زیات تر دی کوشش کړی دی چې لکه هغه بچ کړي نو هغې دپاره ډېرې زیاتې ستونزې کړي دي خو بیا هم مسجد ته دننه نقصان رسېدلی د هغې درې دغه دیوالونه لکه چونکې دې کې د کنسټرکشن کار هم چالو دغه نو داسې سیمټ میمټ بورې ډېر زیات نقصانات شوي دي نو د هغې دپاره به مونږ تاسو ټول یو ځای په شریکه کومک کوو راځئ ما سره. ملګرو څنګه چې تاسو ګورئ زه اوس دې وخت کې مسجد کې موجود یم نو د دغه مدرسې مسجد کې موجود یم هغې ته ډېر زیات نقصان رسېدلی دی دغه طلبه کرام اوس هم لګیا دي دغه صفایانو کې لګیا دي خو چونکې د دوی د کتابونو دا سلسله داسې وي چې د یو کتاب ډېر زیات ګران وي نو دې کې ډېر زیات کتابونه چې کوم دي هغه ضعیف شوي دي زه به تاسو ته د هغې کوشش کوم چې لکه هغه هم تاسو سره شریک کړم خو بیا هم لکه زما دغه غږ زما دغه ملګرو نه علاوه چې لکه څوک هم اوري نو لکه دا خو داسې خبره ده چې دا خو د آخرت ګټه ده دا خو چا باندې مخ مروت نه دی او نه دوی ماته ویلي دي یقین وکړه د یو قسم ماته نه دي ویلي حالانکې ظاهره ده چې دا ټول زما داسې دي چې لکه مشران دي بزرګان دي ظاهره ده چې دوی مونږ ته د رڼا لاره ښودلې ده خو زما د ایمان تقاضا دا وه زه وایم چې لکه د دنیاوي هر ځای له مونږ ځان رسوو هر ځای ته ځو نو دا خو زمونږ اولین فریضه ده نو دلته راغمه نو څوک هم چې صاحب استعداد وي زه به په دې باندې د محتمم صاحب نمبر ورکوم تاسو هغه سره ډایرکټ رابطه کوئ راځئ ما سره دا ټولې شعبې د دې ته لکه نقصان رسېدلی دی د دې د نقصان لکه تخمینه مونږ تاسو ته نشو کولی چې لکه هغه څومره زیات نقصان رسېدلی دی خو دا ده چې نقصان ډېر زیات رسېدلی دی نو ستاسو نه دغه غواړو چې لکه مونږ غواړو چې په دې کار خیر کې ستاسو حصه وکړو ځکه زما ملګري او یقینا چې دا داسې ده چې دا صدقه جاریه ده دا هغه کتب دي دا خو ډېر لږ ما تاسو ته وښول څه هلته کې ډېر زیات دغه نو ما دې ته وی چې یاره د دې ویډیو کول نامناسبه ده ځکه چې لکه هغه ډېر ضعیف حالت کې وو بهرحال الله تعالی دې موږ ته بخښنه وکړي کیدای شي زما د اعمالو د وجې نه داسې کیږي خو بیا هم زه دغه ورکوم ډاډګیرنه ورکوم د دې ځای طلبه کرامو ته چې هغوی ډېر زیات محنت کړی ډېر زیات سټرګل یې کړی دی اوس هم لګیا دي خو ملګرو د دوی د سبقونه قضا کیږي دغه کیږي نو تاسو کوشش وکئ چې لکه دوی سره لکه زیات هیلپ وکئ د دوی دغه چې مسله چې حل شي چې څومره درنه کیدی شي نمبر به ما ورکړي مننه دې طرف ته دغه پوړونه دي دا ظاهره ده چې لکه السلام علیکم ورحمت الله څنګه یې جی خیر دی ډېرې بخښنې سره چونکې ما د ملګرو ته دا ووایي چې دوی ما ته یو قسم نه دي ویلي چې ته راشه یا دغه ده یقینا چې لکه دغه ماشومان دا ستاسو د شاګردان د ستاینې وړ دي چې په خپل ځان له په خپله لګیا دي او دغه کوي خو بیا هم څه ملګري ما سره میلاو شو ما پرون ویډیو کړی وه نو هغوی راته وایي چې مونږ دپاره ویډیو وکړه چې لکه څه نقصانات دغه شوي دي که زمونږ نه څه کېږي چې لکه دغه وکړو
نو دغه نقصان خو ستاسو زیات شوی داسې سرسري کوم لږ راسره ده نو تاوان خو داسې ده چې من جانب الله و وایو چې الله تعالی دې بس دې مدرسې امداد وکړي خو بیا هم چې کوم ملګري تعاون خواهشمند دي جی جی نو هغو لپاره عرض دا ده چې زمونږ دغه جماعت ډېر زیات متاثره شو واو جی په بالکل دې هم جماعت کې سینکړو طلبا چې دغه منځونه کوي مطالعه کوي تکرار کوي بهر نه ورکې منځ ولا راځي او منځ کوي نو دا کارپټونه که تاسو ګورئ دا تقریبا یو 3 میاشتې مخکې مونږه په 47 لک روپۍ واخیستل ښه جي ښه په دې 47 لک روپو کې اوس هم مدرسه 22 لک روپۍ مقرضه ده ښه جي ښه او د دې کارپټونو حل ستاسو وړاندې ده دین علاوه د جماعت دا کوم بجلی سیستم چې واغه بالکل درهم برهم جی جی دین علاوه د جماعت سره خوا کې دارالافتا ده بهر نه خلق راځي د کوم شری مسایل وي هغه مدرسه ورته حل کوي او د شریعت پرانا کې نو هغه کې تقریبا 7-8 لک روپو کتابونه پراته او هغه بالکل سیلاب وړي دي بعضی خدا سي دي چې هغه اکثریت وړي دي او بعضی پاتې دي کوم بعضی چې پاتې نو هغه ناقابل استعمال دي جی جی بالکل موقته 10 لک او ډیر ضعیف دي او دین علاوه د رهایشي طلباو موږ سره کمرې دي هغه کمرو هم ډیر زیات متاثر شوي دي جی جی بالکل تاسو ما تقریبا جامعه ته په دې سیلاب کې د 70 نه ول 80 لک پورې تاوان شوی دی الله دې رحم وکړي محترم صاحب ما سره نمبر وایي زه د مدرسې کې د ناظم په حیث باندې خدمت کوم زموږ کوم د محتمم صاحب نمبر دی غوي نمبر تاسو سره شریکوم بالکل هغه سره شریک ویم وای او بیا به زه نوټم کوم چې لکه تاسو دغه نمبر دا شیخ الحدیث حضرت مولانا نور الله بچا صاحب نمبر د 0300 0300 59 30 984 دا د دوی جی نمبر د دوی استعمالي کوم چې د جامعې د ایزی پیسې نمبر ده نو هغه هم تاسو سره شریکوم جی 0345 92 34 700 92 700 دا د جامعې د ایزی پیسه نمبر دی یقینا چې لکه یو دغه دا دی چې بزرګانو نو اوري چې لکه په یو لاس ورکی چې بل لاس خبر نشي د الله نوم واغشته شو ان شاء الله هیله لرم چې تاسو دغه خبره په ذهن ته پریوتی وي موږ به تاسو په انتظار یو او دعاګانو کې مې بیا ساتي او په دې ښکار خیر کې تاسو می سوال خپل مرګرو ته هم وایي ډیره مننه